هغه فیصله دا ده چې څنګه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور مونږ واپس واخلو اوچتې کو نو ډایرکټ به چې کم ډیټینشن سنټر دي دا به سب جیل ډیکلیئر شي او د هغې نګراني به چې کوم دي صوبایي حکومت او زمونږ پولیس ډپارټمنټ کوي. نو اوس چې زه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور د سپریم کورټ نه یا چې کوم دي د های کورټ نه واپس اخلم او په هغه ټایم باندې چې کوم دي دا وډرا شي او دغه سب جیل ډیکلیئر شي او ماته دا پته نه وي چې په 970 کسانو کې دننه څوک دي. 3 ځل مې ورته لیټر وکړل د صوبایي حکومت د طرفه ماته هغه ډیټیل نه راکړي. دا 970 دهشتګرد نه تاسو ته پته شته چې څوک دي نه صوبایي حکومت ته پته شته چې څوک دي نه جیل انتظامیه یا زمونږ چې کوم ہوم ډپارټمنټ دی هغې ته پته شته چې څوک دي. په دې کې به مسله صحیح چې کومه بیانیه د پیله ورځې نه دوی جوړه کړې ده زما خلاف چې دا د دهشتګردو ملګری دی نو چې هلته نه مونږ څنګه دا ایکشن ان ایډ اف سیول پاور واپس واخیستو او دلته دي دا 970 دهشتګرد پرېښول یا چې کم پکې ملګري دي هغه یې پرېښودل او سبا چې کوم دی هغه لیټر ګرځي چې دا وګوره مونږ درته ویل نه چې دا د دهشتګردو ملګری دی خپل ملګري یې وځغلول. خو چې کله ما سره د 970 کسانو لیست وي او دې ما ته هغه کسان حواله کوي او زه ورته ټیک مارک کوم چې او دا دې راته حواله کړی دی دا دې راته نه دی حواله کړی نو زما سره به قانوني جواز هم اخلاقي جواز هم زه به ورته وایم چې وروره دغه چې کوم دی زما سره ماله دې حواله کړی او دا دې نه و حواله کړی. بهرحال یاره په ما کې شته نه الحمدلله. زه صرف یو د الله نه یریږم نور چې په ځمکه باندې څوک ځان ته خدای وایي پرون مې ورته چې کوم دی خبره کړې ده نن ورته وایم سبا به ورته وایم چې زما رب یو دی او ته چې هر څومره دلته ځان ته خدای ووایې دا به فرعون هم ویل او انشاءالله پرون دې خلاف هم نن دې خلاف یم سبا به دې خلاف هم انشاءالله. زما درنو قبایلو نن خصوصي توګه باندې دا جرګه زمونږ چې څومره د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي هغه ټولو پارلیمنټریان چې هغه د هرې پارټۍ نه دي د هغو په مشوره باندې دا لویه جرګه نن موږ راغوښتې ده. نن زه ډېر خوشحاله شوم چې کوم څومره مشرانو خبرې وکړې. د ټولو نه اول خو زه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي والا بدماشان ولاړ دي د هغې په شدیدو الفاظو باندې مذمت کوم چې هغې کومه رویه ده ستاسو سره دلته وکړه او زمونږ پارلیمنټریان سره یې وکړه. دلته یو سپایي راپاسي او زما قبایلي مشر ته لاس ورکوي زما سپینګیري ته لاس ورکوي د هغه بېزتي کوي. شرم درته پکار دی په دې وردی باندې چې تا اچولې ده. شرم درته پکار دی ځکه چې په دې وردی باندې زما د شهیدانو وینه ده په دې وردی باندې زما د غازیانو وینه ده. د ستاسو دغه رویه دا د بغیرتوب رویه هغه شهیدانو ته چې کوم دی دک او درد ورسوي د ستاسو دغه رویه هغه غازیانو ته دک او درد ورسوي چې څوک چې کوم دی زما دشمن سره جنګیږي هلته شهیدیږي هلته غازیان کیږي. دې رویه په وجه باندې خلک د ستاسو نه نن نفرت کوي. د ستاسو په دې رویه په وجه باندې خلک نن د پاکستان جنډې ته ودرېږي نه. د ستاسو په دې رویه باندې خلک نن غرونو ته ختلي دي په بلوچستان کې او د خپل الګ د بیل ریاست ډیمانډ کوي. دغه رویه ده که نه چې کوم نفرت پیلاوئ همدغه رویه ده چې نن په پاکستان کې امن نه راځي. همدغه رویه ده چې خلک په بغاوت باندې مجبوره دي. همدغه رویه ده چې خلک د ستاسو د مشراني نه انکار کوي. تر کومه پورې به د ستاسو دغه رویه وي؟ صرف په دې وجه باندې چې دا زما مېلمانه دی او ته به یې ته بېزتي کې ته به ورسره بېشرمي کې او دا به زما نه منحرفه کېږي دا به ما ته بد رد وایي. صرف د دې په وجه باندې شرم درته پکار دی په دې رویه باندې. دا لویه جرګه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي کسان ولاړ دي کم د فوج کسان ولاړ دي په دې رویه باندې دغه لویه جرګه د دې شدید الفاظو باندې مذمت کوي. ملګرو دا جرګه د ډرون اټیکس خلاف د ملیټري اپریشنز خلاف راغوښتل شوې ده.
په ډرون اټیکس کې او ملیټري اپریشن کې چې کم کولیټرل ډیمیج کیږي، کم معصوم خلک مري، کم زمونږ ځوانان ماشومان زمونږ باعزته باحیا باکرداره ښځې شهیدیږي. دغه جرګه دغه ډرون خلاف راغوښتل شوې ده. مسلسل لګیا دي د 2007 نه شروع دي تر ننه پورې ډرون اټیکس او ډرون اټیک نه منو او ډرون اټیک نه منو. اوسه پورې یې وایي خو د دې نه بعد به یې عملي اقدامات کوو انشاءالله تعالی. دغه جرګه دغه لویه جرګه د دې دپاره راغوښتل شوې ده. تقریبا د 22 کالو نه مسلسل 22 غټ ملیټري اپریشن د 14,000 نه زیات انټیلیجنس بیسډ اپریشن وشو. اوسه پورې امن نه راځي چې دا کم اختیار د ستاسو سره دی، د دې جرنیلانو سره دی چې وزیر اعظم هم د دوی سره، عدالت هم د دوی سره، ټوپک هم د دوی سره، ټینک هم د دوی سره، آئین هم د دوی سره، قانون هم د دوی سره. صرف د 100 ورځو دپاره دی دغه اختیار ماته راکړي که امن مې درته رانهوستو زه به قبایل نه یم. د دې انټرسټ نه دی امن راوستل، ځکه چې دا خو ډالري جنګ دی، د دوی پکې جیبونه ډکېږي. دا به ولې امن راولي؟ چې امن شو د دې کار ختم شو. خو مونږ به یې راولو انشاءالله تعالی. ټولو نه اول چې څنګه ما وویل چې په 100 ورځو کې به درته انشاءالله تعالی امن راولم. خو که فرض که بیا څوک دا وایي چې ته وزیر اعلی یې او ته بې اختیاره یې، نو زه خو په خپل انتظامي امورو کې با اختیاره یم، خپل د پارټۍ په امورو کې با اختیاره یم. خو چې یو کس د ټوپک په زور باندې د ډنډې په زور باندې د بند کمرو فیصلې دلته امپلیمنټ کوي، د دې حل خو زما سره بل نشته. خو یا یې چې کوم دي پر امن احتجاج حل دی او یا یې به زم ټوپک راخره. خو مونږ خو پر امن جدوجہد کوو. څنګه عدنان به یې خبره وکړه چې مونږ هم ټوپک راواخلو، نو په مونږ کې او په دا دهشتګردو کې خو فرق پاتې نه شو. مونږ هم ټوپک راواخلو، نو په مونږ کې او په دا دهشتګردو کې خو فرق پاتې نه شو. زمونږ ټول جدوجہد به دا قبایلو ځوانانو خاص کر تاسو ته وایم چې زما څومره د پښتنو د قبایلو ځوانان دي چې د دوی دا کوشش دی چې تاسو په دې باندې مجبوره کړي چې تاسو غلط قدم واخلئ. تاسو په انتشار باندې دوی مجبوروي. دوی غواړي دا چې تاسو داسې غیر آئیني او غیر قانوني کارونه وکړئ چې څنګه د 22 کالو نه یې راباندې اور بل کړی دی داسې مزید اور راباندې بل کړي. خو زمونږ جدوجہد به د آئین او د قانون لاندې، زمونږ جدوجہد به د پاکستان د جنډې لاندې، زمونږ جدوجہد به د پاکستان د قومي ترانې لاندې. مونږ به د ریاست د هر یو اقدار، د هر یو حکم، د هر یو آئین کې د هغه چې څومره شکونه دي د هغې لاندې کوو. خو که بیا خامخا یو کس وایي چې زه آئین نه منم، زه قانون نه منم او دا چې کوم دي زه د بوټ لاندې راولم، نو بیا خو زمونږ سره مې اختیار شته که نه. مونږ خو به هم یو فیصلې ته ځو که نه چې کم کس آئین نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم، چې کم کس قانون نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم، چې کم کس په ما باندې راځي نو بیا چې کم دی د پښتو روایت دی چې زه به چې کم دی د خپل ډیفینس اختیار زما سره وي، زه به خپل ډیفینس کوم.